ډېره زیاته مننه کوو د محبوب جبران صاحب چې موقع راته راکړه. زرې زرې شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي، زرې زرې شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي، چې نښه وي مین کوڅه د جانانو پیژني، چې نښه وي مین کوڅه د جانانو پیژني، د مات ټیکري په درک سړی ګودر ته رسي. السلام علیکم قدرمنو ملګرو، پنډال کې ناس او په ریډیو اوریدونکو ټول ته د سکندر حیات لخوا سلامونه او هرکلی. قدرمنو ملګرو، نن ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده او د خوشحالۍ ورځ په دې ده چې هغه ورځ ده، دا یادګاري ورځ ده په کومه ورځ باندې چې ریډیو وطن FM 90.8 خپل باقاعده نشریات آغاز وکړو. هم په دې ورځ باندې په دې تاریخ باندې یعنی په 1/1/2021 باندې ریډیو وطن د خپلو نشریاتو باقاعده آغاز کړی او تاسو ته پته ده چې کله هم داسې د خوشحالۍ ورځ وي په چا باندې، نو هغه ورځ بیا مانځلی شي، که د چا کره ماشوم پیدا شي، که د چا واده شوی وي یا نور داسې د خوشحالۍ ورځ وي، نو هغه بار مانځلی شي. نو هم په دغه لړ کې نن موږ راټول شوي یو د ټولو ملګرو دلته په پنډال کې څومره پورې هم مشران دي، ځوانان دي، پیغلې دي او که کشران دي، د ټولو ډیره زیاته مننه کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې راغلل دلته او ریډیو وطن FM 90.8 ته دغه عزت وبخو. قدرمنو ملګرو، د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه کوو، خصوصي مننه کوو چې راغلل زموږ په بلنه باندې او دلته د دستورې ته درناوی وبخو. دې سره دلته ځینې شخصیات داسې دي چې د هغوی مصروفیات ډېر زیات او په خصوصي بلنه باندې رالل، نو د دغه ټولو مننه کوو. دې سره د تحصیل چیرمن تنګي سالار فیاض علي صاحب څوک چې په دې نږدو ورځو کې د تنګي تحصیل چیرمن ټاکلی شوی دی، هغوی هم دلته کې موجود دي. نو د سالار فیاض علي صاحب ډېره زیاته مننه کوو. د هغوی سره سپرلی مومند او د هغوی ټول څومره ملګري راغلي دي، د ټولو مننه کوو. دې سره د حاجي زوراب ګل صاحب او سردار صاحب د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي دي دلته او د دستورې ته درناوی بخلی دی. د مسلم خان صابر صاحب، جاوید عالم صاحب، شاهد حیات صاحب، عزت محمد خپلواک صاحب، حمزه ټیلر، شاه فیصل، سجاد، شاه نسیم صاحب او خالد خان یوسفزی صاحب، د دې ټولو هم ډېر زیاته مننه کوو چې راغلي دي او دلته کې په دې دستوره کې ناست دي. قدرمنو ملګرو، د پروګرام په شروع کې زه د ریډیو وطن FM 90.8 په هکله باندې تاسو ته دا وایم چې ریډیو وطن FM 90.8 د نن نه یو کال مخکې په 1/1/2021 باندې خپل باقاعده نشریات شروع کړل او دا د یوازې د تخبې دپاره نه بلکې د خیبر پښتونخوا ټولو سیمو دپاره کم ځای کې د اواز اورېدی شي، د هغوی دپاره د خوشحالۍ یو زیری راوړو. د ریډیو وطن FM 90.8 د چیف ایگزیکټیو ریاض الحق صاحب او د محمد شفیع، چاته چې موږ د مینې نه شفیع ماما وایو، نو د شفیع ماما جي او ریاض الحق صاحب ډېره زیاته مننه او د دې خلکو باندې دغه احسان وکړو چې دغه یو ښکلی ریډیو د ریډیو په دنیا کې د FM په دنیا کې ورته یو نوی ګل چې دی نو هغه یې ورته وسپړدو او هغه یې ګل دومره پورې خوشبويي خوره کړې ده چې د هغې هر څه تاسو دا دې وینئ چې دومره په دې یخنۍ کې او په دې خراب موسم کې دومره په ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي. نو د ریاض الحق صاحب او د محمد شفیع ماما ډېرې زیاته مننه کوو چې دغه ریډیو را جوړولو کې خپلې هلې ځلې کړې دي او مونږ او ستاسو دپاره دغه یو پلیټفارم چې دی نو هغه یې راوړی دی. اورېدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې ریډیو وطن FM 90.8 د دې کم بزنس پارټنرز دي TNN یعنی ټریبل نیوز نیټورک کم چې د پیښور کې د هغوی یو غټ آفس دی، نو هغوی هم د ریډیو وطن کې بزنس پارټنر دي او دغه ریډیو وطن که تاسو ته اورئ نو په هغې کې د TNN هم لاس دی. ملګرو، دغه پروګرام کې چې دی نو خبرې اترې به هم کوو، خو د پروګرام باقاعده آغاز چې دی نو هغه د تلاوت کلام پاک نه کوو. د تلاوت کلام پاک دپاره زه مفتی محمد ابراهیم صاحب ته څوک چې یو مذهبي شخصیت دی او د ریډیو وطن FM 90.8 نه کم مشهور پروګرام دی د سوال او جواب، ستاسو د دینی مسلو سوالونو
جوابونه چې دی تاسو ته درکوي نو مفتی محمد ابراهیم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د دې پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نو کی مفتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. جزاک الله ډیره زیاته مننه د مفتی محمد ابراهیم صاحب چې تلاوت کلام پاک وکړو. قدرمنو ملګرو د پروګرام څنګه چې مخکې په شروع کې ما خبره وکړه چې زمونږ کم چیف ایگزیکټیو دی ریاض الحق صاحب نو د هغوی په دغه خصوصي کوششونو باندې ریډیو وطن چې دی نو هغه دې ځای ته را رسېدلی دی نو د پروګرام په دې برخه کې زه چیف ایگزیکټیو ریډیو وطن اف ام 90.8 ریاض الحق صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي میلمنو ته هرکلی او ستړي مشي هم وي او ریډیو وطن ته دا اوسه پورې کم سفر کړی دی دغه سفر ته دوی په کم نظر باندې ګوري او خلکو کمه مینه ورکړې ده ریډیو وطن له نو په دې هکله باندې به هم خپل تاثرات ورکوي نو ستاسو د لاسونو په پړقا کې زه راغواړم چیف ایگزیکټیو ریډیو وطن ریاض الحق صاحب. ډیره مهرباني سکندر حیات او زمونږ دلته چې څومره راغلي مېلمانه دي زمونږ د سیمې دي او که د سیمې نه بهر چې کوم درانه خواږه مېلمانه راغلي دي ټولو ته په شریکه السلام علیکم. ملګرو نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې یو خو د 2022 کال شروع کیږي او بل اړخ ته د ریډیو وطن چې کومه سالګره ده هغه مونږه منځو زمونږ د یو کال دا چې کوم سفر و دا سفر څنګه تیر شو څنګه روان دی په دغې باندې به یو څو خبرې اترې کوو. شروع کې چې ریډیو وطن خپل نشریات آغاز وکړو نو زما خپل دا خیال و ما وی چیرې د ریډیو دور ختم شوی دی یا په ختمېدو دی ځکه چې د دې نه مخکې زه کوم ریډیو سره وم ریډیو دلبر 400 سره نو په هغې کې به مونږ چې کوم کار کوو هغې کې یو کال تقریبا یو ګیپ راغی زمونږ د دې ځای او د هغې ځای زما دا خیال و چې ما وی دې وخت کې به د ریډیو هغه خلکو کې به د اورېدو هغه چې کوم یو شوق وي هغه به ختم شوي وي خو ډېره عجیبه خبره وه چې کله مونږ دې ځای نه سټارټ واخیسته او دلته مونږ لومړني چې زمونږ کم دلته پریزنټرز وو طاهر زمان او خاطر جان مونږ سره اوس هم شته تاسو یې اورئ یو ډېر پاپولر یو ډېر ویل نون آر جے دی پریزنټر دی نو هغوی زما نمبر ورکه زما چې کوم پرسنل نمبر دی لومړني ورځ باندې تاسو یقین وکړئ چې د لومړنۍ ورځ
هغه نفس دومره مسلسل ما ته کال شروع شو دومره فیډ زما ته چې کوم هغه دغه ریسپانس و هغه دا شروع چې زه ډېر زیات حیران وم چېرې ریډیو اوس هم دونه اورېدونکي شته خو دا زموږ ډېره زیاته خوش قسمتي وه چې تخبې چې کوم د تخبې سیمه ده د تخبې علاقه ده دا ډېر زیات مینهناک خلک دي ډېر زیات چې دی نو محبت والا خلک دي هغوی موږ له په دې یو کال کې چې کومه مینه راکړه کوم محبت راکړه او څومره دلته هغه د دې ځای هغه لیسنرشپ جوړ شو نو زما بالکل دا یقین نه راته چېرې دومره به خلک هغه موږ ته به دونه فیډبیک میلاویږي بهرحال زه دا وایم چې دا یو داسې سفر و چې د نااشنایۍ یو سفر و مونږ یو بل نه پیژندل او په دې یو کال کې چې مونږ یو بل څومره وپیژندل نو هغه ناقابل یقین دي مونږ مختلف ریډیوز کې کار کړی دی مختلف ریډیوز نن په دې سیمه کې شته خو چې په دې یو کال کې دننه ریډیو وطن ته څومره یو ریسپانس ملو شو نو هغه ستاسو وړاندې دی چې پرون مونږ ته دا یو څو ورځې مونږ ته دا احساس وشو چې څومره میلمانه دلته به راځي پته نه لګي چې هغه به مونږ ځای کړی شو یا به ځای نه کړی شو مونږ یقین وکړو ډېر محدوده پیمانه باندې د خپل انویټیشن کارډ چې کوم دی نو هغه مونږ خلکو له ورکړي وو خو زه د دې خلکو دغه مینې ته سلام کوم دغه محبت ته سلام کوم چې هغوی زمونږ دا چې کومه دلته نن هغه دستوره ده یو تقریب دی هغوی دې تقریب کې ډېر زیات په مینه باندې شرکت وکړو هغه اورېدونکي دې وخت کې زموږ په ریډیو باندې هغوی اواز هم اوري چې هغوی نن دلته را نغلی شو هغې هم مونږ ګڼو چې مونږ سره په دې تقریب کې شریک دي او هغې زمونږ د دې تقریب یوه حصه ده زه دلته چې څومره میلمانه راغلي دي ځکه ون بای ون د هغوی نومونه واخلم نو هغه به ډېره زیاته راته ګرانه شي خو هر یو میلمه په خپل ځای باندې انتهایی قدرمند دی انتهایی عزتمند دی نو زه د ټولو یو وارې بیا شکریه ادا کوم او زه د خپل ټیم د محبوب جبران بنیري صاحب د خاطر جان د عمران ناصر زاهد شاه او وسره زموږ جنید زمونږ چې کوم سمیر رور دی وسره چې زمونږ نور کوم ملګري دي څه نومونه بس دې وخت کې زمانه سکیپ کېږي هم زموږ چې د کوم جمال رور دی د هغه ټولو ډېره زیاته مننه چې په خپل ځای باندې هغوی دومره په تندهۍ سره کار وکړو دومره په محنت سره کار وکړو چې هغوی کله یو پروګرام کړی دی زموږ فواد صافي رور سید عادل رور هغوی دومره په محنت سره کار کړی دی چې هر یو کس دا ګڼي نه یوازې د تخبې سیمې بلکې د شیرګړ د جلاله د ملکند د مومند د باجوړ د مردان نوخار چارسده او چې څومره سیمې دي کاټلنګ د هر یو سیمې هر کس هر وګړی هر د ریډیو اوریدونکي هغوی دا ګڼي چې دا زمونږ د کور بندیان دي دا زمونږ د کور خلک دي نو دا د دوی هغه محنت دی په ډېر داسې شوي دي چې دغه ملګرو خپل تاوان کړی دی خپلې پیسې یې لګولې دي خو د مینوالو سره یې د هغه خپله رابطه دومره مضبوطه کړې ده چې هغوی له د پردیوالي یو احساس نه دی ورکړی نن داسې یو موقع ده چې زه غواړم چېرې مونږ او تاسو ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو زما ډېر نور چې کوم ملګري دي زما چې کوم وروڼه دي کومې خویندې دي هغې به هم غواړي چې د هغوی چې کوم څوک پکې خبرې کول غواړي هغوی به هم راځي هغوی به هم خبرې اترې کوي یا که څوک خپل هغه پسندیده چې کوم پریزنټرز دي هغوی اورېدل غواړي انشاءالله هغوی به هم دغه سټیج ته راځي ستاسو نور وخت نه اخلم ستاسو یو وارې بیا شکریه ادا کوم چې دغه یو کال کې تاسو موږ له څومره مینه راکړه څونه محبت راکړه نو د هغې زه څه ریټرن نشم ورکولی ډېره مهرباني ډېره مننه ډېر زیاته مننه ویرورو بزو که هر څو لار ګرانه ده ځینې کارونه په تلوار نه کیږي
نو بالکل همدغه شانتي وي ادارې چې څومره پورې هم دي نو په مزه باندې مخ په وړاندې باندې ځي او د ریډیو وطن اف ام 90.8 دپاره دا یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په ډیر لږ وخت کې په مارکیټ کې خپل نوم او خپل پیژنګلو هغه پیدا کړه. د ریاض الحق صاحب ډیره زیاته مننه کوو چې دغه خبرې اترې وکړې. اوریدونکو دا وخت چې دی نو زموږ سره په دې محفل کې یو ډیر قدرمن شخصیت څوک چې په داسې ورځو کې ډیر زیات مصروفه وي خو د هغې مصروفیاتو باوجود دلته کې راغلی دي د ډي اس پي روخانزیب خان چې دی د هغوی ډیره زیاته مننه کوو چې خپل مصروفیاتو کې وخت وباسو او د محفل ته ښکلا وبخله. نو د روخانزیب خان ډي اس پي د هغوی هم ډیره زیاته مننه کوو چې راغلی دی او په پروګرام کې دلته کې موجود دی. ملګرو د سرټیفیکیټ او د ایوارډ دستوره به هم کوو خو لږ ټایم دپاره سټوډیو طرف ته ځو چې چېرته چې زمونږ قدرمن مشر جبران بونیری صاحب ناست دی نو چلته کې څه حالات دي